عزتمندو مسلمانانو روژه په کمو کمو خبرو باندې ماتیږي هغه راته نن ویمه لږ ورته غوږ شو. بعضې ملګري په اکثر په سوچونو کې نو کله چې انسان دا ستن وي بیمار شي اجکشن ورته وایي که نه نو په دې باندې روژه نه ماتیږي، یا ډراپ ځان ته خیجئ نو په دې باندې روژه نه ماتیږي، یا په غوږ کې دوایي اچوي نو په دې هم روژه نه ماتیږي، یا په سترګو کې دوایي اچوي په دې هم روژه نه ماتیږي. چې په دې خبرو باندې مونږه ځان پوهه کړو. په دې خبره باندې ناجایز ده چې یو سړی ښه طاقتور دی، ښه صحت برابر دی او دی بیا هم ځان ته طاقت ستنې وهي یا ځان ته ډریپ خیجئ نو دې سره روژه بیا خرابېږي. لکه نو پاسېدېږي ورسره نه، خو بیا هم ناجایز ده دغه طریقه. نو د دې څیزونو نه ځان وساتو کومه باندې چې روژه ماتیږي. روژه خپل بیبي سره میلاوېدو باندې روژه ماتیږي، صحیح شو، یا سړی دغه ډېر وکړي نو دا الله جل شانه مونږ او تاسو باندې دا روژه یو بختوره میاشت الله جل شانه مو تاسو ته بیا نصیب کړه چې دې کې د الله جل شانه ښه عبادت وکړو، ښه خوب عبادت د الله تعالی وکړو. ځکه دا 11 میاشتې خو موږ په غفلت کې تېرې کړې، خو چونکې دا یوه میاشت الله جل شانه ډېره بزرګه میاشت پیدا کړه، ډېره بختوره میاشت ده چې دې کې په عبادت باندې ځان ستړی کړو، د الله جل شانه دونه عبادت وکړو چې الله جل شانه موږ نه راضي شي. ځکه وي داسې میاشت دی که چې چا کم انسان په الله جل شانه چا ځان ونه بخو دا به ډېر بدقسمته انساني. نو دې میاشت کې ځان د غفلت نه وساتو او دې میاشت کې 15 وخته مونځ وکړو او تراویح هم وکړو، ځکه چې د الله جل شانه د ګټې میاشت راکړې. صحیح ده که نه؟ لکه سړی چې څنګه سیزني که نه د یو څیز سیزني نو په هغې کې کوشش ډېر کوي چې زه به کې ډېرې پیسې وګټم. دغه رنګې دا میاشت الله جل شانه مو تاسو له د نیکو سیزن راکړی، د نیکو میاشت ورته ویلی شي چې دې کې د الله جل شانه عبادت وکړو. ځکه فرض چې دی دا په ویا باندې الله قبلوي او نفل الله تعالی په فرضو باندې بدلی، نو چې ښه پکې ځان ستړی کړو په عبادت باندې، داسې نه چې په لهو لعب باندې په خوبونو باندې خوب د ضرورت په درجه کې وکړو او حالانکې د الله جل شانه پکې ډېر اطاعت وکړو چې الله جل شانه پکې ما و تاسو ناراضه شي. نو بختوره میاشته ځان دپاره غنیمت وګڼو، ځان دپاره یو ښه مختوره میاشت وګڼو او د الله تعالی پکې ښه ډېر عبادت وکړو چې الله جل شانه رانه همیشه دپاره راضي شي. داسې نه چې په غفلت کې تېره شي. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا.